بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. سلورم سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 یوسل و اتیایم د سورۃ دریم ایسا چې پکې بیان د جهاد او د انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کېدو. دا اهل کتابو خباستونه ذکر کړیو. مخکې یو خطاب یو خباست ذکر کړو چې دوی الله رب العزت باندې په انفاق کې اعتراض کوي. دویم خباست ولدا ذکر کړو چې په نبی علیہ السلام باندې هم اعتراض کوي چې مونږ زکات نه منو چې تا ته غزړه معجزه ناراضي د ور والا. بل خباست ولدا ذکر کړو چې دا کتابیان په موینانو پسې بد را دی وای. نو اوس په دې کې آیت کریمه کې د دې او بل خباست ذکر کوي چې آغا د الله د کتاب پټول دي او حق نخ کارا کول دي د وجه د دنیا نه. نو الله رب العزت په دې آیات کې د دې دغه ناکارواله ذکر کوي. نو الله فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کلا چې واغست الله رب العزت میثاق الذین کلک وعده دا کسان اوتل کتاب چور کړي شی ورته کتاب یعنی دا کتابیو امیان نو اهل کتاب مولانو د دین الله کلک وعده غستوا. میثاق هغه وعده ته ویل کیږي چې وعده سره قسم می اند دې پشانت کلک خبره بیان ني چې یو سړی په اللام گوا کی او انسان تم په قسم خوري او وعده مو کی. کوم وعده ته الله غستوا هغه داوا لا تبيننه للناس چې خامخا تاسو به بیانوي دی کتاب لرا للناس خلقتا. لا تبيننه خامخا به تاسو بیانوي دی کتاب لرا چاته خلقتا. هند دی مناسب تشریح وضاحت هغه بکوي. ولا تکتمونه او تاسو به نه پټوي دی کتاب لرا. دا ښکارا کول د کتاب احکامات د کتاب بیان او د حقانیت نه پټول دا یوازې تیر شوی یهودیانو عیسایانو ته خطاب نه نه. لکه اکثر خلک ځان له دا باندې وګوري چې رجی دا خو هغه په خوانو باره کې خبره ده دا خو زمونږ باره کې نه ده. امام رازی رحمه الله تعالی تفسیر کبیر والا لیکي چې په ظاهر کې خدای آیت د تیر شو علی کتاب خبره کوي د يهود او نصارا پورې، خو لیکن دا آیت اهل قرآن ته هم شامل دی. دا آیت اهل قرآن تم سره اغي تم شامل دی چې تورات او انجیل زاړه کتابونه دي او منسوخ شوي دي چې پاغه نسخ را روانه و او قرآن کریم داغین اشرف کتاب دی او تر قیامت پورې چلیږي. نو چې داغي د نه پټولو او داغي د ښکارا کولو کلک وعده ده. نو قرآن مجید خو خامخا به بیانېږي
او دی به بالکل نه پټیږي چې د هغې د پټولو او د نه بیانولو جرم دی، د هغې پټول او نه بیانول جرم دی. نو د الله د کتاب د قرآن د دې پټول او د دې نه بیانول خو د هغې نه لوی جرم دی. نو دا آیت صرف هغې دپاره نه دی بلکې دا د دې زماني مسلمانانو یعنې د نبي علیه السلام د امتیانو دپاره هم دی. نو ځکه وی فرمایل چې لتبیننه خامخا به تاسو بیانوئ دې لره. بیا بیان څه ته وایي؟ بیان وی وضاحت ته. وضاحت څه ته وایي؟ یعنی هر هغه خبره چې هغه عوام په هغې نه پوهېږي هغه هغې ته ښکاره کول، د آیت مقصد صحیح بیانول. دې ته بیان نه وایي چې لکه د قرآن آیت وویلی شو او قرآن کریم آیت یو خاص مسله بیانوي، خو لیکن یو کس صرف لفظي معنی کی غرض او مقصد سیټ تکی دي اب سویجی معنی وشوه، دا بیان نه دی. ځکه یو مطلب دی یو بیان دی، په دې ټکو بدلک ځان پوهه کوي. یو معنی ده او یو مطلب دی. معنی او مطلب کې فرق دی. معنی د یو ټکی یو شانتی، مطلب بل شانتی. معنی د مطلب معنی او مراد کې فرق دی کنه، دا علمی مسله ده. معنی او مراد کې فرق دی. ویل لکه زمری دی، داسې دا زمری دی او د زمری معنی خدا نه ده چې دا انسان دی. اوس معنی د زمری زناور دی خو لیکن مراد نه دلته انسان دی، بهادر دی، بهادری ده. نو معنی ځان لشه دی او مراد ځان لشه دی. په دې وجه باندې بیان مقصد هم دی چې د کم آیت کم معنا دغه خود دغه به ته خامخا کې، خو چې کم پکې مقصد دی هغه بیانول، هغه څه کول؟ بیانول، خبره پټه نه پاتې کول. نو بیان به کې او پټې به نه. نو لتبیننه خامخا به تاسو بیانوئ دې لره للناس خلقو ته، او خلق یاد کړل. اشاره دی ته ده چې یوازې دا خلق نه چې هغه تاله راشي مدرسې ته راشي دی به ترجمه کوي، چې طالب شو دی به ترجمه کوي، او کبار عوام دی په جماعتونو کې عوام دی دی به ترجمه نه کوي. لکه دا هم یو غلطي ده چې قرآن کریم دی صرف تر مدرسې تر حده پورې وساتلی شي او تر مولا تر حده دی وساتلی، چې مولا دی د قرآن وایي خو چې امیر هغه ته به قرآن نه وي. نه 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 نه، قرآن کریم بیان به هر چاته کیږي، که ښځه ده او که سړی دی، که مولا دی او که امی دی، خو د قرآن کریم بیان ټولو ته دی. ځکه د قرآن کریم بیان عام دی، دا په یو فرد پورې خاص نه دی چې دی به زده کوي دی به نه زده کوي. البته بیان دی نو بیان د علماو کار دی، خو اوریدل د ټولو کار دی. اوریدل د ټولو کار دی. زمون غلطی دا ده چې مونږه قرآنی محنت صرف مولانو ته پرېښودی دی، عوامو اداره دی کار دی، د مونږ دې سره سویمه ده. نو په قیامت کې تپوس د قرآن صرف د علماو نه دی بلکې د عوامو نه هم تپوس دی چې تا د قرآن څه حق ادا کړی و. خو لیکن الله علما ځکه مخاطب کوي چې اکثر کار د علماو نه پاتې، عوامو نه نه پاتې. ځکه عوام د خپل عالم په مذهبي که عالم د علاقې قرآن مجید بیانو او حق د قرآن ادا کو نو اکثریت عوام بیا قرآن ته کینی. خو چې عالم قرآن نه بیانوي نو که هر څومره طلبګار د قرآن په معاشره کې موجودي هغه محرومه پاتې شي. د دې وجه نه د آیت کې الله علما مخاطب کړي دي چې تاسو به بیان کوئ، ستا خپل ډیوټي کوه. ډیر خلک د دې وجه نه به درسونه نه کوي، قرآن کریم نه بیانوي، ویره چې ما ته څوک کیني نه، یا زما پر علاقه کې د خلکو د قرآن سره شوق نشته، دا بانی دي، تا باندې بیان دی، په تا باندې څه شی دی؟
پتا بیان دی کستا مخې ته یو کس کینی کلس کینی او کزر کینی پتا بیان دی ته خپل وسایل پوره استعمالوا سپیکر ستا وسیله نه موبایل ستا وسیله نه دارنګي دا خوله ستا وسیله ده ته خپل خوله استعمال کا کینی نه کینی ډیر کینی کم کینی لوی کینی واړه کینی تخپل حق ادا کا ځکه الله ته مکلف کړی د دې په بیان لا تبیننه ته به بیانې خلکو ته ولا تکتمونو پټوي دی لرا دوی څه چالو کو فنبذوا وراء ظهورهم دیو غرزو دی قرآن لرا یا دی وعده لرا رستو رخبلو شاگانو نا وی غرزو لا نبز اغا غرزولو تا وی چی یو شی تا دا سو غرده چی لکه بده گانی لکه تا یو شی روالی پزین کی دا با پاکی و چودو که تا شی گندر زر دیو غرزو دی تا نبز وی اللہ رب العزت د دی آغا علماء چی قرآن نو بیانی داغي حالت داسې ذکر کو چې د قرآن نه داسې نفرت کوي لکه سړی چې د پولیس چیز نه نفرت کوي دی ولي وې دی ځکه وې چې دی د دنیا هر کار لغاړه ورکوي هر کتاب لغاړه ورکوي خو قرآن لغاړه نه ورکوي د هر کار محنت کوي خو لیکن چې خبره د قرآن شي نو تندی به روان شي سور به خراب شي په خپله ویل خو اوس پرېږده اوس خو حالات ډېر خراب دي اوس خو پخپله ویل ډیر ګران دي چې بلی وی هغه هم نه پرېږدي چې بلی وی هغه هم نه پرېږدي فنبذوه وراء ظهورهم وی غورځو دي کتاب لرا رستو د خپلو شاګانو نه علماو لیکلي دي چې یاره سوال راځي چې یاره جدي خو قرآن نه غورځي دي خو دومره ښایسته ښایسته تلاوتونه کوي خیسته خیسته تجوید کوي تلاوتونه کوي بیانونه کوي او تجوید له خلن سبا ډیر زور ورکړی شوی دی تجوید دی او تجوید دی دیو جنا امام شافعی رحم الله لیکلی دی چې د قران مجید غورځول څه ته وایي د قران مجید غورځول دی ته وایي چې تلاوت کوي عمل به نه کوي تلاوت کوي هو عمل به نه کوي نو دا داسې ده لکه قرآن کریم غورځول دویم سفیان ابن عینه رحمه الله تعالی لیکلی دي چې د قرآن مجید غورځول هغه دا دي چې په ظاهر کې قرآن مجید پرېخمو کې اونغاړي او په سرو زرو او په سپینو زرو باندې اولی کی په ظاهر کې ول ډیر مزیدار عزت ورکی خو لیکن د قرآن مجید حلال حلال نه غني او حرام حرام نه غني نو دا په حقیقت کې د قرآن غرزول دی نه دا چې دراغسته دی اوس پوه شئ کنه چې دې ته وګوره بالکل دا دور دی مکمل تلاوتونه خډیر تجوید دی او مقابلی دی او دا حافظ تیار شو دا حافظ تیار شو او چې عمل ته شي خیر او خیریت ته اول په حافظ عمل نه دویم په ظاهر کې د قرآن مجید خایس وګورا وای دې چې کم دینو پدی لیکل دی دې پدی لیکل دی او ډیر عزتونه او چې دن نو ګوري نو اکثر ټول روزگار حرام کاروبار حرام د دې وجنا غورځول صرف دې ته نه و چې سړی راواغه سنو عزو دسه وکړو غردو خلک به ټوټي ټوټي کی کدا سے ظاهرا بیزتی وکړه د مانن بیزتی کوي د قرآن مجید غورځي عمل له نور کوي حلال او حرام تمیز نه کوي نو ځکه وې فنبذوه وراء ظهورهم وی غردو دی کتاب لرا رستو رخبلو شاگانو نا واشترو به ثمنا قلیلا سوال دا ولی وی دا چل گئی دا خو علماء دی دا خو نیکان خلق دی کتاب والا دی ولی دا چلو که اصل وجه دادا واشترو دی واغستو به پر غرزولو دی کتاب بانده پر خودود دی کتاب بانده ثمنا قلیلا پیسی قیمت لگ ټول چل پیسو ته ده 2 روپو ته ده
یا قیمت لګ قیمت په شکل د پیسو وي، قیمت په شکل د مشرۍ، قیمت په شکل د ووټي، قیمت په شکل د روب دابي، پوهیږئ که نه، ټول قیمتونه دي. قیمت په شکل د شهرتي، د ټول قیمتونه دي. یعنی هر هغه کار چې هغه قرآن مجید په رد کو او دا غزې پټ کو، د دو شهرت ته په مسله جوړې ده، د ویل که دا ټکې دې کې لون ته کې چل ول، د د روزګار باندې ردو هغه زه دغلې کو، د دو اوټ ته کې نقصانو هغه زه دغلې کو، بل یو خبر ته کې نقصانو هغه زه دغلې کو، یې پخپل غلې کو یا چا بیان کو هغه غلې کو. خو لیکن د خپل د دنیا د لږ قیمت د پاره د قرآن مقابله د وکړه وی غورځو. اوس هم دقه چللې د قرآن مجید د درس نه خلک ولې یریږي، د قرآن مجید د درس نه خلک ولې یریږي. لکه ما سره خپل داسې کیږي، یو ځای کې ما درس شروع کو نو مشوره پې کېدا ما ته استاد جي مشوره پې کو مې خجي وکې مشوره. اخیره جواب داو چې یاره جی قرآن کریم چې بنده شروع کی کنه دې سره مسائل جوړیږي. څه جوړیږي؟ مسائل. بیا چې ما مسائل ته سوچ کو و خو دا مشوره مسله جوړېدا چې چونکه قرآن کریم د خور لور پیسې باندې خبره کوي او دا خو بس کوم. اوس ما ته پته ولګېده چې دی کې یو قسم د خور لوري سنه دا ورکړې نو دا به برداشت کوي څوک دا خبره. قرآن مجید د الله رب العزت د حق نه علاوه د بل چا حق په خپل حق نه مني او دی به کوي شرک، دا به دې چرته برداشت کوي چې ځکه له ووامه چې مدد بغیر د الله نه د بل چا نه مه غواړئ نو دی به دې چرته برداشت کیږي. قرآن مجید به د سود رد کوي او شی موجود دی نو دی به وي وله که دې ته به سود ټینګه کوي. قرآن مجید به د غلطو رسمونو رواجونو رد کوي او دا شیزونه مونږ کې موجود دي نو دې ته به څوک ټینګه کوي. قرآن مجید د حلال او د حرامو تمیز کوي او د خو روزګارونو ټول د ایسو پوډرو چرسو نه ډک شوي یو نو دې ته به څوک ټینګه کوي. نو دې سره مسلې جوړېږي. زه پوه شم چې مسله به جوړېږي واقعي هغه مسله اصل کې دا ده چې دې ته ټینګه ګرانه ده. نو په دې وجه باندې د قرآن مجید چې څوک مقابله کوي نو ته بنیاد شاته ګوره په ده کې به مرض موجودي. اسی څوک نه کوي د قرآن مقابله. ګوره مشران وایي چې غل یې نو مه یېرېږه، چې غل نه یې که نه نو مه یېرېږه. د قرآن مجید نه هغه خلک یېرېږي چې په چا کې غلا ده، خو دومره به په چا کې به دیني غلایي، تعویز ته به مسله جوړېږي، دم ته به مسله جوړېږي، 2 روپو ګټو وټو ته به مسله جوړېږي او په عوامو کې به سود ته مسله جوړېږي، ایسو پوډرو ته مسله جوړېږي، آرام خورو ته قبضو ته غاڼو ته به مسله جوړېږي، د خور لور ایسې ته به مسله جوړېږي. نو هغه د دې ټکو نه یېرېږي نو دا استاد جي ګوره قرآن نوم ماله نو مولا په جومات کې قرآن نه پرېږدي او عام په حجرو کې په کورونو کې قرآن نه پرېږدي او د هغې په مقابله کې چې راست یې چل جوړ کړی بس هغه ګټي. نو قرآن پرېږدي او هغه خپل رواني څه کي هغه والي. نو واشترو به ثمنا قلیلا دقه شی دی بس. نو واشترو به ثمنا قلیلا او وای غستلې په دې باندې قیمت لګ. نو چا وی خې وکړل وای نه فبئس ما یشترون په ډېر بد دی هغه چې دی اخلي ډېر بد دی. ښه دا قرآن یې پرېښود که نه او د دې په مقابله کې چې دا څومره څیزونه د ده زړه ته نږدې شو الله وی ډېر بد یې وکړل ډېر بد یې وکړل. فبئس ما یشترون ډېر بد دی هغه چې دی اخلي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ هر کله چې واغسته الله په رب العزت او په کوم وخت کې چې اخیستې و الله رب العزت میثاق الذین کلک وعده دا کسان اوتو الکتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب د څه شي وعده وه دا لتبیننه للناس چې خامخا به تاسو بیانوئ دي کتاب لره للناس خلکو ته ولا تکتبونه او نه به پټوئ دي کتاب لره فنبذوا وراء ظهورهم دیو غردو دی کتاب لار رستو خپلو شاگانو نا واشترو به ثمنا قلیلا او وای غسته په دې باندې قیمت لګا نو فبئس ما یشترون په ډېر بد دی هغه چې دی اخلي. صدق الله ته زم درداش زمونږ ګناهونه ته معاف کړي، شرعي حاجتونه زموږ پوره کړي، تکالیف زموږ لرې کړي، خیر او برکت واچي، مصیبتونو نه تکلیفونو نه آفتونو نه د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو الله موږ بچ کړي.
څومره وفات شوي دي مشران کشران ګناونه معاف کړي درجات اوچت کړي ګناونه په نیکو بدل کړي څومره بیماران دي کورونو کې اسپتالونو کې الله شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي ځان قدم د سختو نو ساتي قبر عذاب نو ساتي د آخرت رضا رسوای نو ساتي ته زموږ رضا شي ته زموږ رضا شي الله د ملک ته مسلې دي دعا وکړي چې الله خیر او عافیت سره د ملکونو دا مسلې حل کړي د مسلمانانو دی الله حفاظت وکړي خصوصي حفاظت الله د ټولو مسلمانانو کې په هر ځای کې د ظالم د زور لاندې دی الله د ظالمانو زور مات کړي د هغې وسلې په هغې باندې استعمال کړي مسلمانان د هغې د ظلم د پنجو نه خلاص کړي ته زموږ رضا شي وصلی الله تعالی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا